آیاتونو مبارکو کې خلق تفوس کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو روایت د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه نه نقل لې چې د بنو قبیله بنو ثقيف یو سړی راغلی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تفوس کې کیف تكون الجبال یوم القیامه قیامت ورځ با د لوی غرونه دا بچرته وي. دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې خلق ستانه د غرونه متعلق تفوس کې نو توه چې دا به زما رب والوځي په الوتو سره او دا به کولاو میدان پاتې شي هموار، نه به پکې کوږوالی وي، نه به پکې موړ وي، نه به پکې اوچتوالی وي، بلکې داسې به وي که د مشرق کې څوک ودرېږي او مغرب کې څوک بیا مغرب والا به خلک مشرق والا یې او چې مغرب کې ودرېږي مشرق والا به یې او که شمال والا جنوب والا او جنوب والا شمال والا به وي. او داسې هم د تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی داسې هموار سیز به که سړی د مشرق نه یو سیز راواچوي را روانې کړي هغه نه به دا را روانې ډارې په ډارې ودې بل مشرق مغرب طرف ته به دا روان شي. او بیا ذکر کړی دی چې لکه مونږه خانه کعبې ته هغه مونځ کوو نو چا طرف مشرق طرف وي د چا جنوب طرف وي بل علاقې والا بل طرف وي او لیکن سجده او مونځ چې مونږ کوو د الله تبارک وتعالی ته مسجود له الله تبارک وتعالی ذات وی لیکن سجده هغه کعبې طرف ته کوو، کعبې ته نه کوو، د کعبې طرف ته مونږ سجده کوو. او بیا ذکر کړی مکه ویل کېږي نوم ته څنګه چې د انسان په دې بدن کې نوم وي په دې خېټه کې دا بدن مینز وي دغه شانتي د مکه مکرمه دا ټولې دنیا هغه مینز دی مرکز دی د عبادت ځای دی او ټول الله تبارک وتعالی اول مقام جوړ کړی هم دغه د قرآن کې څلورمه سپاره کې ذکر شوی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې دغه ورځ باندې به اسرافیل علیه السلام شپېلۍ وهي خلق به راځي او دغه پسې به ورپسې وي روان به وي او هغه به دا اعلان کوي هلم الى رحمان طرف ته راشئ پیشې طرف ته راشئ نن به هر چا ته د خپل اعمالو هغه بدله میلاویږي. دلته الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي د دې غرونو